السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترم مسلمانانو، یو اسانه وظیفه راته ښایمه. دا وظیفه د هر قسم حاجت او مقصد دپاره ده، او دا وظیفه د هر مشکل کار د اسانولو دپاره ده، هر مشکل حاجت د اسانولو دپاره ده. ځکه دې وظیفه کې الله تعالی ډیر زیات هغه طاقت ږدلی دی، او د دې وظیفې معنی هم دا ده چې ای الله، یو کار هم آسان نه دی مګر ته چې کم کار آسان کړي، او ته چې کله وغواړې نو هر مشکل کار آسانولی شي. دا دې وظیفې معنی ده. نو هر کله چې د یو څیز معنی دا شي چې ای الله، ته چې یو کار یا الله ته چې یو کار اسانې، نو هغه ته اسانولی شي. ستا نه ما سوا څوک نه مشکل ختمولی شي، نه د چا څوک مشکل پوره کولی شي، نه حاجت پوره کولی شي. لہذا په دې وظیفه باندې چې تاسو کم قسم حاجت د الله تعالی نه طلب کوئ او مقصد د الله تعالی نه طلب کوئ، هغه حاجت او مقصد به تاسو ته انشاءالله العزیز د الله تعالی په قدرت سره او په طاقت سره به الله تعالی د حاجت تاسو ته هغه په یو ورځ کې درکوي. هغه ورځ د جمعې ورځ ده، ځکه چې د جمعې په ورځ دا وظیفه وکړی شي نو دې کې ډیر زیات طاقت الله تعالی کیدي. ځکه د جمعې ورځ په خپله داسې بهترینه ورځ ده چې دې ورځ کې الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کړی دی، او په دې ورځ کې ډیر زیات الله تعالی فضیلتونه د دې ورځې بیان کړي دي حدیث مبارکو کې. لہذا دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز د جمعې په ورځ باندې وکئ. خو دا به د کامل یقین سره کوئ چې انشاءالله په دې یو ورځ کې به الله تعالی زما دا حاجت پوره کوي. ګوره الله تعالی ته څه ګرانه نه ده. الله تعالی حاجت په یو سیکنډ کې هم پوره کولی شي، په نیم سیکنډ کې هم پوره کولی شي، په د سترګو د رپ نه هم سیوا پوره کولی شي زره. نو لہذا چې زمونږ ګمان د الله تعالی په ذات باندې داسې وي چې انشاءالله الله تعالی حاجتونو پوره کولو والا دی، او الله تعالی مشکلاتو ختمولو والا دی. الله تعالی چې وغواړي زمونږ مشکل به ختمیږي. د یقین سره چې تاسو دا وظیفه یو وارې وکړه انشاءالله العزیز، او بیا هم څرنګې دعا وغوښتله، څرنګې حاجت هم طلب کو، حاجت او دعا هم الله تعالی قبلوي. خو لومبی به تاسو داسې کار کوئ چې دې نه مخکې به څه ناڅه صدقه د الله تعالی په نوم باندې ورکئ. کو صدقه د 10 روپیو، کو د 20 روپیو، کو ترکاري، کو روټۍ، کو شربتي، هر شی چې ستاسو د زړه نه ویستی وي، هغه به الله تعالی د رضا دپاره یو غریب یتیم فقیر کونډې له به یې ورکئ چې الله دا ستا د رضا دپاره د صدقه ما ویسته د خپل حاجت او مشکل د اسانېدو دپاره. نو مالک الله دا صدقه هم قبوله کړي او زما دا وظیفه هم زه کومه دا هم ته قبوله کړي. اوس وظیفې سیټ ته ځو چې وظیفه به څونه مرتبه کوو او څه وخت کې به یې کوو. نو دا خبره ذهن کې کېږده، کله چې د ماسپښیني اذانونه وشي دغه وخت کې به وظیفه کوئ، د مازدیګر په وخت کې، د ماښام، ماسخوتن 4 ټیمو کې به دا وظیفه تاسو کوئ. ښه، نو ماسپښیني وخت کې خو بیا داسې کوئ چې هر کله نارینه به په جوماتونو کې کوي، زنانه یې په کور کې کوي. نو زنانو لپاره لومبی دا خبره وره چې زنانه د څنګه د جمعې اذانونه وشي، زنانه به دا وظیفه شروع کړي تر د سړو د کور د راتلو پورې. یعنی سړي چې څو پورې کور ته نه راغلي هغه پورې به دا وظیفه زنانه په کور کې کوي. او نارینه یعنی سړي به کله چې جومات ته لاړ شي سنت وکړي، نو سنتو نه پسه په زړه زړه کې دا دعا غواړي، په زړه کې په جواب یې نه غواړئ. ښه، تر دویمې خطبې منځ کې چې یا کومه ناست دی هغې کې به هم دا چې کله امام دویمې خطبې نه کیني که نه، هغه منځ کې چې ناست دی هغه وخت کې به یې کوئ. کله چې اقامت شروع شي نو هغه وخت کې به یې کوئ، او چې کله مونځ ختم شي نو هغه وخت کې به یې کوئ. خو په زړه زړه کې به یې کوئ، شماره یې به نه چې دونه پیرې مې وکړو، په زړه زړه کې به یې کوئ، او ورسره به چې دی نو هغه خپل حاجت او مقصد هم طلب کوئ. بیا چې د مازدیګر مونځ راشي، د مازدیګر مونځ راشي، مازدیګر مونځ نه پس بیا تاسو صرف او صرف 140 پیرې کوئ. د مازدیګر مونځ نه پس به 140 پیرې کوئ، مخکې وروسته به ترې 11 پیرې درود شریف وایي. د ماښام مونځ نه پس به چې دی نو 8 ځله پیرې کوئ، یعنې چې 80 مرتبه مخکې وروسته به ترې 11 پیرې درود شریف وایي. د ماسخوتن مونځ نه پس چې کله ماسخوتن مونځ وشي، نارینه په جوماتونو کې، زنانه په کور کې، نو بیا به تاسو 11 پیرې وایئ.
مخکې وروسته به ته 11 پیرې درود شریف وایې. اوس وظیفه زه تاسو ته ښیم انشاءالله په سکرین به هم تاسو ته ښکاري. تاسو دا وظیفې نه سکرین شاټ وباسئ یا ځان سره سیو کړئ ښه. نو وظیفه دا ده ښه یو څو ټکي دي خیر تاسو ته لږه ګرانه وي خو بیا به ته اسانه شي. ګورئ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. معنی دا ده ای الله یو کار هم آسان نه دی مګر چې ته راته آسان کی. صحیح شوه که نه؟ او چې ته کله الله وغواړې نو زموږ مشکل به ته آسان کولو والا صرف ستا ذات دی. دا دې معنی شوه. نو دغه طریقې سره به دا وظیفه تاسو انشاءالله العزیز وکئ او انشاءالله چې یو ورځ کې به الله تعالی ستاسو دا حاجت او مقصد په یو ورځ کې پوره کوي. نو الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله ساته، آباد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي. جزاک الله خیره.